السلام علیکم ملګرو، زم تاسو ورور تاسو ملګری جنید خان. دا ویډیو کمپلیټ وګورئ. دا سایډ له دا ویډیو تاسو وګورئ. د کې د امریکای فوجیان تلاشي اخلي په عراق کې د مسلمانانو پیغلو. ډیر افسوس سره دا ویډیو زه شیر کوم. په دې باندې د 60 ملکونو مسلمانان څومره حکمران دی په هم خاموش دي. او آی سی ول ویل شي چې د اسلامي حقوق تحفظ د لپاره د اداره جوړه ده چې په سعودي عرب کې هډ افیس دی. ای په هم خاموش دي. ډیر افسوس سره دا ویډیو زه شیر کوم. تاسو وګورئ چې د مسلمان په نبض باندې ګوته کې خلی يهوديانو زمون نبض چې کوي چې آیا دای کې څومره غیرت دی، دای کې څومره د غیرت ماده ده. نو افسوس په دې خبره چې د مسلمانانو خپلو کې اتفاق نشته. د مسلمانانو څومره ملکونه هم دي د خپلو کې اتفاق نشته او د ټوله فائدہ د يهود او د عیسایان اخلي. زمون غیرت دی مړ کړي د په مختلف طریقو باندې. تاسو وګورئ دا ویډیو څومره بده خبره ده چې یو میل د فیمیل تلاشي اخلي، د مسلمانانو پیغلې تلاشي اخلي، د غي په بدن باندې لاس وي. څومره د افسوس خبره ده یار. زموږ ټول مسلمانان حکمران چې څومره دي مسلمانانو ملکونو حکمران په دې باندې خاموش دي. هیڅ قسم اکشن په دې باندې چانه دیشته. دا سې ډیر ویډیوز راغلي تاسو شیر کړي هم دي په ګڼ تعداد کې. خو دې شیرینګ نه هیڅ سم نه جوړیږي چې ترڅو مونږ خپل ځان کې غیرت نه راوسته. او غیرت یو کس نشي راوسته دې لپاره دا چا سره جنگ لپاره یو کس په یوازې نشي لاړول. دې لپاره د ټول ملک ته د ټول مسلمانانو ضرورت راځي. نو عراق کې تاسو لپاره را بد امنی ده. نو هغه په یوازې باندې په دې باندې اکشن نشي شته چې ترڅو ورسره د نور ملکونه نه یو ځای شي. د نور اسلامي ملکونه په دنیا کې ډیر دي، خو افسوس چې د خپلو کې اتفاق نشته. دغه نه اتفاقی پکې هم دغه يهوديانو هم دغه عیسایانو راوسته ده چې نن سبا هغه لګیا دي په ټول ملک باندې حکومت کوي. لګیا دي په ټوله دنیا باندې، ملک نه په ټوله دنیا، سوري زه غلط شوم، په ټوله دنیا باندې هغه لګیا دي حکومت کول غواړي او خپل میشن کې کمپلیټلی سکسسفل روان دي. ای چې څه غواړي ای کوي لګیا دي. نو زموږ مسلمانان پکې خرابېږي، زموږ د مسلمانانو تحفظ پکې خرابېږي، زموږ د مسلمانانو اسلامي څومره حقوق دی پکې خرابېږي. تاسو وګورئ چېرته مسلمان با چېرته غلط کار نه کړي چې يهودو چې څه چرچ ته یا د يهودو سه عبادتګاهان دی ایله به څه نقصان نه رسولي. هم دغه يهود را پاسي زمونږ مذهب له هم نقصان ورکړي، مونږ له هم نقصان راکړي. زمونږ په ملک تاسو غوري په پاکستان کې څومره ګستاخ خلک را پیدا شوي. د قران شریف ګستاخي، د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخي. هغه خلکو لچ بیا سکسوي دغه يهود خلک، دغه عیسایان خلک را پاسي زمونږ د ملک نه اوچت کې خپل ملک له بوزي الته ولا خډیر پیسې هم ورکی، خډیر تحفظ ولا هم ورکی. نو بیا دې خلک چې کمینا کم چې کچې ایمان ولا خلک نو دوی هم کوشش کوي چې موږ په سبانه داسې غلط کارو چې موږ هم د ملک نه بهر شو. ډیر خلک داسې شته. نو ډیر افسوس خبره ده یار. دا ټول زمون کمزوري ده، زمون د مسلمانانو کمزوري ده چې مونږ کې اتفاق نشته. زمون څومره اسلامیک کنټریز دي د کې اتفاق نشته. سعودي عرب دوبۍ سره اتفاق نه کوي، دوبۍ پاکستان سره اتفاق نه کوي، پاکستان سره افغانستان اتفاق نه کوي. څومره اسلامي ملکونه هم دي چې د یو بل نیبرز کنټری یو بل سره ډیر جوخ د یو بل هواګانې را باندې لګي او بیا هم یو بل سره اتفاق نه کوي. او دغه نه اتفاقی نه نور ملکونه خپ نه را باندې فائدہ اوچتای او زمون خلاف استعماليږي دغه ملکونه. چونکه یو مسلمان د بل مسلمان خلاف استعماليږي. نن سبا تاسو وګورئ د افغانستان د پاکستان خلاف استعماليږي، پاکستان د افغانستان خلاف استعماليږي. هم دغه خلک استعمالي او سو وجره هم زمون د نه اتفاقی وجره او نه اتفاقی په سو وجره غلي چې مون قران شاله پرې خېده، مونږ د الله پاک حکمونه شاله پرې خېدي. زمون کامیابی دغه سيزونو کې د خو چې کوم سيزونه مونږ پرې خلي دي چې مونږ قران فالو کوو، مونږ د قران اډر فالو کوو، مونږ د قران مطابق د شریعت مطابق قانون خپل ملک کې نافذ کو. دغه خلک زمون هیڅ قسم نقصان نشي رسوله. ګټه ټول عمر د مسلمان و د مسلمان دا او د مسلمان بوي. او مین مقصد پکې سره اتفاق ته، حیا د پکې عزت ته، پکې غیرت ته، پکې چې غیرت درنه لاړو حیا درنه لاړه نو ستا نه اتفاقی به هم راځي او ته به جنگ هم نشي کوله. نو ډیر افسوس سره دا ویډیو تاسو کته یاد داسې ډیر خلک شته، داسې ډیر ویډیوز راغلي دي مخې له دې نه غټي ویډیوز به راغلي چې د مسلمان په پکې عزت خراب شي، د مسلمان مطلب د مسلمانۍ تحفظ به پکې نشي. نو دی شیرینګ میرینګ ډیر خلکو په فیسبوک شیر کا لګه شیر کا، خو دی شیرینګ میرینګ نه سن جوړیږي تر څو مونږ خپل دا غیرت نه راغلي. دا یو شارټ غونډه ویډیو تاسو سره ما شیر کا. امید لرم تاسو به ما په میسج باندې پوښی وي چې ما سم میسج درکولو. نو د ویډیو کتلو ډیره زیاته مهرباني. ویډیو خپل هرګور سره تاسو یو ځل بیا هم شیر کوئ ست جوړیږي نه او شیر کوي. نو امید لرم تاسو به شیر کوئ، کمنټ ضرور کوئ. جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کوئ، پیج لایک کوئ. والسلام.